یاره سر و دې ته وګوره یار دا ګوډ د سایکل چلوي او پلانې کوي څوک څه وایي ډیکور کوي یا بعضې وخت کې رنګ سایډ ته راشي او موږ هم وایي بیا وایي خیال کوه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت په پیښور کې د 400 روډ باندې موجود یم. یو زلمی ما سره موجود دی دا وخت د ده په سایکل باندې دی او د ده سره بیا تاسو دا وینئ معذوره دی د دې سهاره هم اخلي. نو زما ورته خیال او روانو په یو لاس سایکل چلی او په بل لاس باندې په دې باندې ځان له سهاره ورکوي. د ده سره څه خبرې کوو او بیا درته په آخره کې یو پیغام هم در کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لیجي څه نوم دی دی؟ شکر لیجي الحمدلله سجاد حسین مې نوم دی. سجاد حسین د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه چې دی بخشو ابراهیم آباد اوسېدم. بخشو ښه. اوس چېرته روان یې؟ اوس چې بس دی ګوړه منډۍ ښار ته روان یم. هلته څه کې؟ هلته کار کوم. څه کار کې؟ بس دا دیاړي کار کوم. مزدوري کې؟ جی جی. مزدوري د څومره ده ورځې؟ بس یاره مزدوري کله 700 شي کله 800 شي. 800 ښه. نو دې سره څنګه مزدوري کوې؟ ته خو معذوره یې که نه؟ نو بس سر چې هلته هغه جو منشیانه کوو بل مل جوړوو. لیکل کې؟ سبق ته څونه ویلې؟ بس فرسټ ایئر مې کړی دی. فرسټ ایئر دې کړی دی. ښه ښه ښه. یو تپوس هم نه کومه خفه کېږه پې مو. 500 روپۍ باندې خلک یې ټیک ټاک یي. صحیح ده؟ سړک باندې څادر خور کي او د ورځې 10,000 12,000 او 20,000 روپۍ کور ته وړي. ته ځان دونه کړی معذوره هم یې. یاره سر جي بس موږ ته خو مشرانو تربیت داسې کړی دی لاس چاته نه نیسو بس خپل کار کوو. صحیح ده. شکر صحیح ده. بچي رشته؟ او جي څو بچي دي؟ څلور بچي مې دي. څلور بچي دي. ښه. سجاده دا راته ووایه چې په سایکل په دې باندې روان یې که نه او په دې روډ باندې چې یو روغ سړی وي او ګاډی چلوي نو هغه هم د یو ذهني تکلیف نه تېرېږي. ستا څه حال دی؟ یاره سر جي بس خلک داسې دي چې بس ډېر ډسټرب دي چې یار یو سړی بس خپله منډه وایي بل چا ته خیال نه کوي. تا ته دې څه تکلیف دی؟ یاره بس کله څه وایي کله څه وایي ما لکه ډېر ډسکریج کوي خلک داسې څه راته وایي؟ بس لګیا یي سر جي څوک څه وایي. لکه ته موږ ته یو خبره وکړه څه وایي که نه؟ یاره سر وایي دې ته وګوره یار دا ګوډ د سایکل چلوي او پلانې کوي او دې ته وګوره خوب به شي او دا به شي. موږ دې خبرو د خیال نه کوو خپل منزل ته ځو. حوصله نه بایلې که نه؟ او جي او ټیک ته یو ډېر غټ بهادر او بهادر خلک حوصلې نه بایلي. صحیح ده. او ښه دا راته ووایه چې د دې رش نه ته څه تکلیف وي؟ یاره بس دا رش مونږ هم یې صحیح څه وکړو خلک بس رش به دی خو خپل کارونه به هم کوو که نه. تکلیف درته څه دی؟ تکلیف به دا دی سر جي بس خلک روان یي څوک څه وایي ډیکور کوي یا بعضې وخت کې رنګ سایډ ته راشي او موږ هم وایي بیا وایي خیال کوه. تا ته وایي خیال کوه؟ او جي دا به ړاندي که نه؟ یاره بس څه ووایم سر جي کله دې لړنه ورته بددعا وتې ده؟ نه نه بدوا نه کوم سر جي نه ده وت؟ نه نه بدوا نه. ښه. صحیح ده. او هسې د بخشو د پل نه یا د رنګ روډ نه که نه د دې رش له وجې نه دغه ځای پورې څونه منټه کې دا لار کور کې؟ یاره تقریبا 15-20 منټ مې لګي. 15-20 منټ کې؟ نیمه ګنټه ولګي. ښه. چې رش وي نو نیمه ګنټه که نه او چې دا رش نه وي نو بیا به دې څو منټه اخیستلې؟ بیا 15 منټ کې ورسېږي. 15 منټ که نه؟ ښه ښه ښه. د دې معاشرې نه دې څه ګیله ده؟ یاره معاشره دا ده چې بس ظلم روان دی سر جي بیخي لکه غریب سړی بالکل ختم شو او کار ما روزګار هم نشته او بچي هم دي او هغې هم لکه تعلیمونه مې بیا وکړلې او بس کارونه. څونه تعلیمونه دې پې وکړل؟ یاره 2 بچو باندې مې 12 کړی دی او یو لور مې خیر هغه په یونیورسټۍ کې سبق وایي تقریبا اوس آخري سیمسټر کې دی. آخري سیمسټر دی او دا صرف ته په 800 روپۍ دیاړي چې کوم اخلې په دې کې دې پې ووي؟ نه جي سر جي بس مشرانو راله سره هغه راکړي واده کې بس کالي مالي مې خرڅ کړی په دې تعلیمونه وکړلې. بچو دې سبقونه ووي؟ سبقونه مې وویل. سجاد حسینه د ژوند واقع یې داسې ده چې په خدای یقین وکړه زه خو د ډېر متاثره کړم او ستا شان بهادر سړی مې په زندګۍ کې په لومبي ځل باندې ولیدو. حالن کې داسې خلک مې کتلي دي چې ټیک ټاک دي خو خپل بچي سړکونو ته راویستي دي څادر یې ورته لاندې اچولي دي او پیسې پې ګټي او تا معذوره یې. ته چې ما کتلې را روان دي نو ما وایي چې دا لا څنګه قصه ده دا سړی روان څنګه دی او د دې باوجود هم لکه تو زی محنت مزدوري کې څادر غوړې نو خیر نه غواړې او بیا دې په بچو دونه غټ غټ سبقونه مو وي نو حقیقت دی چې ستا په ژوند کې ډېر غټ مثال دی. قدرمنو سجاد حسین د ژوند نه
هغه خلکو لپاره څه عبرت اخیستل دي چې هغه په لاس خپو باندې روغ دي، څادر یې ځان ته لاندې اچولي یو خیر غواړي، د ځان بې عزتي هم کوي. دا یو بهادر دی، معذوره دی، خو همت نه بیلي، چا ته لاس نه نیسي، څادر غوړوي نه بلکې خپله مزدوري کوي. د هغې نه علاوه غټ انسپریشن دا دی چې خپل بچي هم سړکونو ته راویستلي نه دي، د خیر غوښتلو ذریعه یې نه ده جوړه کړې او په هغوی باندې خیر غواړي نه، بلکې دې بهادر پلار دغه بچو باندې سبقونه ووي او دی وایي چې زما لورکۍ ده او هغه په یونیورسټۍ کې سبق وایي. نو هغه خلک چې په لاس خپو باندې روغ دي او یا معمولی امتحان پې د خدای طرفه راغلی وي او هغوی څادر یې ځان ته اچولي، ستاسو دپاره د شرم مقام دی. که لږه حیا در پکې وي نو د ډېر سړي د ژوند نه به تاسو څه عبرت واخلئ. سجاد حسینه خوشحاله اوسئ، الله دې مشکلات آسان کړه. ډېره مهرباني سر جي، ډېره خوشحاله اوسئ.